आयत नंबर 29 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। हुवल्लज़ी अल्लाह ज़ात है खलका ची पैदा करी दी लकुम तासु द पारा मा हगसो फिल अर्ज़ि ची पज़मक की दी जमीअन तोल। तुम मस्तवा बेराद उकड़ा इला समाए पतरब आसमान बसवाहुन्ना बराबर एकड़ दिलरा सब समावातिन व आसमानुना वहुवा बिकुल्लि शैइन अल्लाह पहर चीज बांधे अलीमुन पोयदे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। पदे आयती करीमा की अल्लाह पाक दो खबरें जिक्र की। रुम्बे खालिक लिकुल्लि शैइन हुवल्लाह, द हर चीज पैदा कौन के अल्लाह पाक दे। खलक़ लकुम और आयत च खत्मीगी व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, आलिम बिकुल्लि शैइन हुवल्लाह, हर चीज बांधे इल्म लरुन के साथ अहुम द अल्लाह पाक जात दे। और द दे रबत द मख के सरदा ची दे आयत के अल्लाह पाक भी टूल सीजुना में तासु द पार पैदा करी दी। नो अल्लाह पाक भी ची तासु द पार में पैदा करी दी नो तासु मा द खपल इबादत द पार पैदा करिए। नो कैफ तकफुरून बिल्लाहि, दा वली इनकार बिया दा अल्लाह न कवे, लिहाजा बंदगी दायो अल्लाह कवे। हुवल्लज़ी अल्लाह ज़ात ते खलका चे पैदा करी दी लकुम तासु द पैदे द पारा। लाम द फारा द इंतिफा दे यानी तासु द पैदे द पारा मा हागसो फिल अर्ज़ि ची पज़मक की दी। देशमक की सुम्र सीजुन दी दाद हजरत इंसान द पैदे द पारा अल्लाह पैदा करी दी। और पसीवी जमीअन टूल पटूल में स्तासो द पैदे द पारा पैदा करी दी। उस बुनियादी तौर तमाम सीजुन अल्लाह पाक द इंसान द पैदे द पारा पैदा करी दी। खुद दम मिल्क टूल सीजुन न दे, पर बाजी सीजुन अल्लाह पाक द तम मिल्क वर्कड़े दे, यानी ची द प कब्जा के रागे नो दे दागे मालिक शो नो दी दागे न पैदा गस्तीशी न ची ब्या गैर दागे न पैदा अखली। लकासान अबू आयु पर समंदर के मयान दा द टोलो खल्को द पार दी। हो चार राउनी वल द चा पा कब्जा के रागे नो दे मालिक शबिया। नो उस पदख के मई के बल मालिक ने दे ज़िक्र दा दरा टिंकड़े दे पा कब्जा करे बल पागे के ब्या मालिक ने दे उन्नति बल पैदा गस्ती। उस बाजी सीजुना चा जमुंग पर कब्जा की ने दी और ने रातली शी नो दागे नो टूल इंसानान पैदा अखली लका हवा चा जमुंग पर कब्जा की नहीं शी रातली नो पैदा ते टूल इंसानान लका नवर जमुंग पर कब्जा की निशी रातली लेकिन पैदा ते टूल अखली। नो लकुम मा फिल अर्ज़ि
ټول سیزونه د انسان د پیدې د پاره دي خو په مخ د ځمکه د بعضې سیزونه انسان مالک دی نو بیا به ته بل پیدا نه اخلي بلکې په اجازت داغو لکه مثال به ووایو کاکا غني کړلی دي د ده ځمکه ده د پې محنت کړی دی او دی وینه چې قرآن کې الله پاک وی لکم ما فی الارض جمیعا دا ټول د انسانانو د پیدې دپاره دي او ته ورته چاکوره وباسې او بس کینې ورته نو نه پیدې دپاره دي خو مالک یې هو ته نه که نه مالک یې هو بل دی دې ځای مې یو کس ته ویل که ته ګڼونه څه زکات مکات عشر وباسې که نه او یا خلک چې پخپله وباسي زه وباسم نه نو هو الذي خلق لکم الله ذات دی چې پیدا کړی تاسو لره ما فی الارض څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول نو د بل څیز دی نو هغه به بیا مونږه د هغې نه پیدا نه اخلو لکه حضرت نبی علیہ السلام چې کله د معراج په شپه اسمانونو ته لړو نو چې کله واپس راغی حضرت عمر رضی الله عنه ته وی تا جنت می ولید ستا چې کوم محل الله تیار کړو چې ستا غیرت را تر مهیت شو دن ورته لا نړ حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی او علیک غار یا رسول الله ستاسو په مخ کې زه غیرت کوم زما مور پلار جون مال دولت هر څه دی په تاسو قربان وي اوس د دې ځای نه څه معلومیږي د یو کس د اجازت نه بغیر داغه کور ته نه داخلېدل نبی علیہ السلام ورته وی ای تا غیرت را مهیته شو ما وی چې ته را سره نه ستا د اجازت نه بغیر ستا کور ته نه داخلېږم چې کم عمر رضی الله عنه ټول هر څه په نبی علیہ السلام قرباني امت ته تعلیم دی چې هر څیز په نبی باندې قرباني خو داغه د اجازت نه بغیر داغه کور ته نه داخليږي د بل د اجازت نه بغیر داغه سیز استعمالول دا د کوم ځای نه جایز دي د جمعات په پوسو ټول آبادی او کور په جوړ کو دا بالکل ناجایز او علماء نه تاسو کې دا هو د وقف سیز نه چې بس ارسوک د استعمالي دا د عبادت یعنی دا د دې جمعات ملکیت ته هو تب دې ته پیسې ورکې بیا د دې دا سې نشي استعمالولې د جمعات د سیز نه انفرادن یو کس پیدا نشي حاصلولې ها ګوړای مثال کې مسجد کې نو چې اوسې نو هغه کې بیا خلک پیسې ورکی نو هغه بیا صحیح کیږي لہذا د بل سیز بغیر اجازت استعمالول دا بالکل صحیح نه دي نو مونږ تاسو ته بیا په غلاګانو باندې او په غلطو باندې سیزونه استعمالول دا ولا څنګه چلی ګوره نبی علیہ السلام د اجازت نه بغیر کور ته داخلېدل د مناسب نه ګڼله نو هو الذی الله ذات دی خلقا چې پیدا کړی دی لکم تاسو دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دی جميعا ټول الله پاک وی ستاسو د پیدې د پاره مې پیدا کړی دي بلا واقعات دلته علماء ذکر کړی دي مار او لړم کې څه پیدا را نو علماء وی د مار او لړم کې که اس پیدا نشته دا پیدا شته دی چې لکه ځان سم کا د دې مار د دنیاوي مار او لړم نه یریږي چې ټک در کې د شپې خوب نشي کولی بیا نو دا قبر او د آخرت او ماران او لړمانان په دې ویزان ته یادوا یا بل عبرت پکې دا دی چې اے د ځان نه مار مه جوړو چې خلکو له ټکونه ورکې د ځان نه لړم مه جوړو چې خلکو له ټکونه ورکې د ځان نه زمرې مه جوړو چې خلک چیر پاړ کې د خپلې خېټې دپاره نو دې کې مونږ ته الله پاک دا یو عبرت ګرځولی دی ماشي او مچ کې څه پیدا را کمونگو تاسو ته پیدا ښکاری او کنه ښکاری الله پاک وی دی کې پیدا شته دی خو زما عقل په کار نه کی مثال اوسپنه 1500 کال مخکې لګلړ شي د اوسپنې نه به یا چاړه جوړوله یا به تبر جوړو یا به توره او یا زغره
نور تصور نو. اوس 1500 کال اوس رستو راشي د اوسپنې نه کم سیزونه جوړیږي په هوا کې والوزوله هغه آلات کې جوړ شولو چې انسان تصور کې نه راځي. نو 1500 کاله مخکې دا پیدې نه ښکارېدې، 1500 کاله وروسته پیدې ښکاري. اوبو مخکې به صرف د پټي د اوبه کېدو دپاره استعمالېدې څنګه چې اوس استعمالېږي، خو اوس ته دا بجلي وګوره ټولې دنیا کې رڼاګانې دا د اوبو زور دی. دا پیدا 1000 کاله او 1500 کاله مخکې نه وه. نو خلق لکم ما فی الارض که مونږ تاسو ته په نظر پکې پیدا راځي او که نه راځي، الله وی ما پکې پیدا کړې ده تاسو دپاره. لکه رشد القرآن واقع ذکر کړې ده. چین والوی دا ماشو نه مونږ سم تنګ راغلی او ټول ملک یې سپری وکړل، ماشي ختم کړل، بیماران شو خلک چې کله به ډاکټران ولتلل علاجونو چل نه ورته. دی میټینګ کې نو دا څه چل دی؟ هغې ووی چې دی هوا کې یو جراثیم دی چې د هغې مقابله هغه به ماشو کوله، لہذا واپس یې ملک ته ماشي راوستل، هغه جراثیم الله ختم کړل. رشد القرآن دا لیکلی ده. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه واقعه لیکلی ده. دارالعلوم دیوبندو دا مخکې مدرسه چې کومه دا مخکې ځنګل و، ډېر چاپېره تې ځنګلې وې. طالبان به تې تنګ و چې شپې به وده شو راوبړېدل، کله به یې سر واني کول، سم بلا شادوګان. دی ورته په روټۍ کې زهر واچول چې دی ته و بس وابه چې وبې خوري مړه به شي. چې کله دی روټۍ کې ورته زهر واچولو، شادوګان نه داسې بوی یې کړله، ویې نه خوړله، واپس په طرف د ځنګل لړل. او چې واپس لړل خوله کې شنې لاسونو کې پاڼې شنې روړې، هغه روټۍ یې ټوله وخوړله، ورپسې یې شنې پاڼې وخوړلې او هغې کې یو هم نه مړ شوی، ټول جم دي. نو الله پاک دا هر څه د انسان د پیدې دپاره پیدا کړي دي، اگر چې زمونږه عقل پې کارو نه کړي. او بل ورځ مونږ ویلو یو الله والا عبادت کو نو چې سجدې له به تو ګونګټ په راغی بنګ، نو هغه به داسې اپله څه کو ووهو په لاس باندې، یعنې هغه مونځ کې خلل راغی. وی چې دې کې الله څه پیدا کړې ده، زه اسې د عبادت نه وباسلمه. اللہ پاک امتحان پی کی دانے پہ روخے جولا پلا طبیبان آخر کے ورتے ہو طبیب ہوئے دا با مڑ کے او بیٹا کے دخ کا پوڈر با پیواچے خوچے واچول پاغزے اللہ پاک ٹکو. نو دا بازی منتخائی هو اللذی اللہ ذات دے خلقا چے پیدا کری دے لکم تاسو دے پیدے دا پارا ما حاسو فلر دے چے پزمک کی دے جمیعاً ټول سیزونا الله د انسان د پیدې د پارا دا پیدا کړی دی. یو عجیبه واقعه وره حکیم اجمل خان دا چې کله پاکستان هندوستان دا یو د اصل کې تیر شوی دی په هندوستان کې. حکیم اجمل خان دواخانه اکثر تاسو وینئ دته الله ډېر لوی بصیرت په حکمت کې ورکړو او دومره لوی بصیرت ورته الله ورکړو چې د دې ځای نه به چا تار تاو کو داسې تار او رابېړو هغه به داسې ونیو داسې په ګوتو کې ورته به وي چې دته دا بیماري ده. د نبض د رفتار چې صرف اتار به ورسره ولګېدو دومره الله پاک لوی بصیرت ورته ورکړ. یو والی ورته د علاقې راغی چې کله د هغه بیماري وکتله ورته وی نبض یې وله وکتو ورته وی ستا دې بیمارۍ دومره تجاوز د حد نه کړی چې ما سره دوایي شته دی خو زه یې جوړولی نشم. تاله د زهرو اثر پکار دی په خوږ شربت کې، لہذا زهر شته دی خو د زهرو اثر زه په خوږ شربت کې تاله نشم در کولی، لہذا بس ګرځه مزې کوه بس یو څو ورځې ژوند دی بس اسم مړ کېږي. هغه هم وی راشه اسم مړ کېږم په چکر وتېرې
دی په سواد طرف تراغلی دی چې کله سواد طرف تراغلی د اندوانو ورځ وی اندواني چې پلار تیرېدل یو باغ ته لړل هغې ته ووی چې یاره میلمانه یو په مونږ باندې اندوانې وخورئ او ورته ټیک ده زمیندار کاکا ولې یو ښکلې راغستې را پرې کړې ده ورکړې ده ورله چې وخوړله د ده بدن نه خوله روانه شوله هغې خولې سره داسې سپین سپین سره روان شو دنه خو دې پوهېږي چې زما بدن کې داسې تندرستي غوندې راځي ته ورته یو بله نه راکې ورته یې وخوره دې چې مخکې تللی دی د ده صحت نورم ګزاره کړې ده واپس چې راغلی دی هغه ته یې یو بله راکړه بلې وله ورکړې ده دې سم میاشت تېره شوې وه په دې سفر کې واپس چې کله راغی حکیم اجمل خان ته وی اسې دې وی یو سور وزیري زه خو لاړم سفر مې پکې وکړو او دا ښه ټیک شوی یم ده ورته وی تا په لار خوړلي څه دي ورته وی ما دغه شانتي زه پوه شوی وم چې یو باغ کې مې هندوانه خوړلې وه چې کله مې وخوړه ما نه خوله روانه شوله هغې سره ما ته پته ولګېده چې لږ طبیعت مې ټیک کېدو او ورته وی ښه خپلو مریضانو ته به د یو میاشت دوایي لیکله را روان میاشت کې به زه بلکل نه یم ورته وی ما به ځان سره بوځئ هغه باغ ته واپس رالل هغه باغ ته دا کس یې ځان سره کړی ورځې خو پکې تېرې شوې وې دې کس ته وی د زمیندار کاکا ته تا دې له هندوانه ورکړې وه ورته وی او درته یاد ده چې د کوم ځای نه دې ورکړې وه او د دې ځای نه مې ورکړې وه ښه د دې ځای نه دې ورکړې وه لږه بېلچې راواله هغه ځیلې پسې تلل 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 دا ځای لږ وکنه چې ویې کنستو ځمکه کې یو دومره لړمانانو یو جومپک و کوم ځای ته چې دا ځیله تلې وه نو ده ته یې وی ټیک ته که نه تا ته ما وی چې تاله په شربت کې د زهرو اثر پکار دی د دې لړمانانو د زهرو اثر الله په دې ځیله کې دغې هندوانې ته بوتلو چې الله ستا دپاره سبب د شفا وګرځوله نو هو الذي الله هغه ذات دی خلقه چې پیدا کړی دی لکم تاسو د پیدې دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دی جمیعا ټول دا ټول الله د حضرت انسان د پیدې دپاره پیدا کړی دی ثم استوى بیا اراده وکړه الی السماء په طرف د اسمان فسواهن برابر یې کړه دی لره سبع سماوات و اسمانونه فل علم فلکیات والا وایي چې اسمانونه نه دي اسمانونه نه دي دې ځای الله پاک وي سبع سماوات و اسمانونه دي په هر صورت علما جواب کی کاغي وایي نه دي بس نه دي یو کرسی د الله پاک هغه ځان له د اسمانونه غټه ده یو عرش د الله پاک ځان له د اسمانونه غټ دی بس نه یې ومنې خو سبع سماوات و اسمانونه الله پاک پیدا کړی دي دلته ما فی الارض جمیعا علما یو بل بحث کړی دی ځمکه الله مخکې پیدا کړی ده که اسمان الله مخکې پیدا کړی دی میټیریل د ځمکې الله پاک مخکې پیدا کړل بیا ورپسې میټیریل د اسمان پیدا کړل بس آسان میټیریل یې د اسمان پیدا کړل بیا یې ځمکه وغړوله په دې تمام څیزونه پیدا کړل د هغې نه پس ثم استوی الی السماء بیا اسمانونه و فسواهن سبع سماوات و اسمانونه الله پاک برابر کړل مخکې میټیریل د ځمکې بیا د اسمان بیا یې ځمکه وغړوله پوره څیزونه یې پیدا کړل بیا اسمانونو بر نظام برابر کو نو ورپسې الله پاک وی وهو بكل شیء علیم الله په دې اسمانونو په ځمکو کې چې څومره مخلوقات دي عالم په صرف یو الله دی وما يعلم جنود ربك الا هو د خدای په لښکرو باندې صرف الله پوهیږي مخلوق په نه پوهیږي هو الذي الله ذات خلقا چې پیدا کړی دی لکم تاسو د پیدې دپاره ما هاسو فی الارض چې په ځمکه کې دی جمیعا ټول ثم استوى بیا برابر شو الی السماء ثم استوى بیا اراده وکړه الی السماء په طرف د اسمان فسواهن برابر یې کړه دی لره سبع سماوات و اسمانونه
वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह पारसीज बाने अलीमुन पोयदे। सुब्हानल्लाहि बिहम्दि, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाकना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान व अदखिलना अल जन्नत बिल कुरान। आमीन आमीन बिरहमतिक।